بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. درود پاک په شوق سره ووایئ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهزي إليك خذ وقبل ذان طرفتا بجذع النخلة تند كجوري تساقط عليك نرا غردي بستا طرفتا رطبا جنيا تاذا كجوري أو مزيدار پخي كجوري. محترم ما قبل آیت کی بیوی مریم تا چکم د تسلی او د بیوی مریم د تکلیف د کمیدو کم کلماتو د الله د طرف نه جبریل یمین یا حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د اغي تذکرہ پدی آیت کې وشوا. اس پا دی موجودہ آیت کی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام او دا بی بی مریم چکم اغیتا اللہ تعالی برکت ورکڑو دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائش پٹیم کی یو خداوہ چی اللہ تعالی خلاف عادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر دا والد محترم نہ پیدا کو. دویم خلاف عادت کار داو شو چه هغه اوچ نهر هغه جاری شو. اس دریم خلاف عادت کار داو شو کتابونه لیکي وی بی بی مریم چې د کجوري کمې تنې سره ناسته وه دغه تنه اوچه وه دې کې د پاڼې درک نه لګېدو خو لیکن چې کله بی بی مریم ورسره تکیه او ټیک ولګو که نه نو وتسوي حکم ورتکیږي وهذي الیک بجذع النخله د کجوري دا تنا دله چې کم در هغه دی لغونته حرکت ورکا لګي او خوځو کوي خو علماء کرام لیکي وای د تحرک دا حکم ورته پدی بنیاد باندې شوی کتابونه لیکي وای د بیبي مریم د ټیک لګي دو د وجنا هغه د کجوري هغه وچه تنا الله تعالی هغه شنه کړه په هغې کې الله تعالی میوې پیدا کړې ښه او د کجورې میوه چې کوم ده که نه د کجورې میوه دومره په اسانه باندې نه لګي دومره په اسانه نه لګي خو لیکن فلفور الله تعالی څه کوي فلفور الله تعالی د بیبي مریم د دغه ټیک لګولو د وجې نه یو خو د کجورې دا اوچه تنه په دې کې جان پیدا کو دای الله تعالی یو شنه ونه جوړه کړه بیا یې پکې پاڼې پیدا کړې د هغې نه بعد پکې بیا میوه الله تعالی چې کوم نه هغه پیدا کړه او بیا میوه پخه هم شوه میوه پخه هم شوه الله تعالی ورته تیار کجوري. نو علما کرام لیکي دې ته دا د بیبي مریم هغه ذاتي برکت دی ذاتي برکت. نو بهرحال پیغمبر علیه السلام به پیغمبر علیه السلام به یو ونې سره چې کوم نه هغه به تکیه لګوله استوانه حنانه به ورته وي استوانه حنانه به ورته وي. کتابونه لیکي وایي چې کله د دواړو جهانو د مبارک سردار د پاره منبر تیار شه که نه د دواړو جهانو مبارک سردار د پاره منبر تیار شو او پیغمبر علیه السلام کله هغې منبر ته تشریف راوړو هغه ستنه لګیا د جاړي او داسې پډرکاري باندې جاړي چې صحابه کرام هغه آواز د جړه هغه اوري پیغمبر علیه السلام رالی د دغه کستنې نه لاسونه چاپېره کړل
او جړلې په دې بنیاد باندې چې د دواړو جهان مبارک سردار به ناست په ما ته به یې تکیه لګولې وه د هغې نعمت نه محرومه شوم ځکه ورته استوانۍ حنانه ویلی شي ځکه په مسجد نبوي کې اوس هم چې لړچوي که نه نو ځای په ځای دغه دا استوانۍ پلان کوي دا استوانۍ پلان کوي دا استوانۍ پلان کوي الله تعالی مو ټول سره زما بار بار بوزه ښه چې هغه دی هغه فرنور پیداګانې هغه د انسان د روح د خوشحالۍ هغه مقام چې کوم ځای کې د صحابه کرامو هغه نظرونه لګېدلي دي په کوم ځای کې د فرشتو قدمونه لګېدلي دي په کوم ځای کې چې جبریل امین بخپیا بلخپې ګرځېده الله دې مونږ تاسو ملته بوځي ښه نو بهرحال سره استوانۍ حنانه چې کوم دن هغه زارو قطارې جړل په هغه نعمت د دواړو جهانو د مبارک سردار د شاه سره به لګېدم هغه نعمت رانه لاړو رسول الله مبارک په ته وي خفه کېږه ما ته به چې کوم دن هغه جنت کې به ما سره یې نو علماء کرام لیکي وایي دا ذاتي چې کوم دن هغه د بیبي مریم هغه چې کوم د کجورې د تنې سره یې تکیه ولګوله په هغه الله تعالی شنه کړه نو علماء کرام لیکي وایي د الله تعالی د قدرت عجایبات دا دي چې الله تعالی بغیر د اسبابو نه هم یو کار کولی شي بغیر د اسبابو نه هم یو کار کولی شي ځکه خامخا نن د مونږه تاسو چې ګورو که نه نو چې بوټی اوچ شي نو هغه بیا چې کوم دن هغه میوه هم نه کوي او نه چې کوم دن هغې د زرغونېدو څه امکان وي ټیک شوه خو یو خلاف عادت الله تعالی هغه ونه هم چې کوم دن هغه اثرینو دوباره یې شنه کړه په هغې کې جان پیدا کو بیا یې پکې میوه هم چې کوم دن هغه پیدا کړه نو صحیح شوه نو چې څنګه الله تعالی بیبي مریمې ته هغه بغیر د اسبابو نه د زړه میوه اولاد حضرت عیسی علیه السلام په شکل کې ورکو دقسې الله د دغې کجورې دا تنم چې کوم نن هغه دا یې ژوندی کړه دا یې شنه کړه په دې کې الله میوه پیدا کړه نو صحیح شوه دغه مسله ذکر کېږي ښه وهذي إليك وخذ وخپل ځان طرف ته حرقي وانتشري إليك دا کجوري دا تنه چې وخوځې که نه نه څه چل به کېږي بجذع النخلة تنه د کجوري تساقط عليك نو راغورځېږي به ستا طرف ته رطبا جنیا تازه کجوري پخې د خوراک قابلې ځکه سره عام طور سره د کجوري چې کوم میوه ده که نه هغې ته درې نومه اخلي په لغت عربي کې تمرتن ورته وایي رطب ورته وایي او بصر ورته وایي ښه ټیک شوه درې نومه ورته اخلي چې کله څه چې کله شنه او داسې وي چې هغې کې لغونته کې خوږوالی موجود وي هغې ته بصر وایي او چې کله لغونته کې د هغې نه پخه شي بیا ورته رطب وایي دا او چې کله هغه بلکل د پوخوالي د وجې نه هغه پوستوالی پکې ظاهر شي نو بیا ورته تمرتون وایي ښه تمرتون وایي نو بهرحال تساقط علیکي رطبا جنیا دا رطب کلمه ولې راوړې ده ځکه علما کرام لیکي وایي د رطب دا چې کوم کجوره انسان خوري که نه نو دا د انسان د صحت دپاره انتهایی مفید دی ښه انتهایی مفید دی او بله خبره دا خو چې کوم نن هغه بیبي مریم ته حکم وشو چې وهذي الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا تازه کجوري به درته راغورځېږي کتابونه لیکي وایي په دې کې یو نقطه ده شاه منصور باباجي به فرمایل وایي چې کله یو حامله زنانه چې د هغې د اولاد د پیدایش هغه وخت وي د هغې د پیدایشو هغه وخت وي نو دا دې څه وکړي د کجورې 7 دانې دې اخري الله تعالی به ورته اولاد په اسانۍ سره پیدا کړي ښه د اولاد د پیدایش دا مرحله به ورته الله اسانه کړي صحیح شوه څومره 7 کجورې چې کوم نه هغه دا به خوري ښه خبره مو دین ته راله نو دغه چې کوم دی تاسو ته بس که څه دغه نو کوشش کوئ چې دغه نسخه چې کوم دی هغه خلقو ته بیانوئ نو فایده به ورسره ډېره کېږي ښه
فائدہ به ورسره. نو بهرحال تساقط علیکی رطبا جنیا، الله تعالی بستا د پاره په دې اوچه میوه کې چې په دې اوچ بوټي کې په دې اوچه تنه کې به الله تعالی میوه پیدا کړي ستا د پاره. نو علما لیکي وایي د دې انسانانو ته پکې یو پیغام دی چې ګوره انسان هر ټایم کې به د الله تعالی د ذات نه امید ساتي. نه امیده کېږه ما، نه امیده کېږه ما، ځکه الله هر څه کولی شي. په خپل بنده باندې ډېر مهربان دی، په خپل بنده باندې ډېر مین دی، ښه ډېر پې مین دی. الله تعالی د خپل بنده دپاره هر څه کولی شي. نو نا امیده کېږو به نه. د الله تعالی رحمت ډېر لوی دی، د الله رحمت ډېر لوی دی. خو هر ټایم به د الله د رحمت امید ساتو او یقین به ساتو چې زما الله هر څه کولی شي، زما الله قادر دی، زما الله تعالی هر څه کولی شي. خو لیکن امتحان که را باندې کوي که نه، نو هغې باندې به لږ صبر هم کوو. حضرت موسی علیه السلام چې کله د مصر نه مدین ته ځي که نه، د مصر نه مدین ته سفر کوي، حضرت موسی علیه السلام سره د خوراک او د څښاک څه هېڅ ذریعه نشته. د مصر نه واخله تر مدینه پورې کتابونه لیکي د 7 ورځو او د 7 شپو مسافت دی. ښه 7 ورځې او 7 شپې چې کوم نه هغه مسافت دی. حضرت موسی علیه السلام چې کله د خوراک ضرورت پر راپېښ شي که نه، نو د بوټو دا پاڼې چې کوم دی دا به یې خوړې. ښه په دغه کې باندې بوټو دا پاڼې او اوبه بس دا به یې څښلې، دا به یې غذا وه. په دغه کې باندې چې کوم نه هغه ټایم تېرو. نو د الله پیغمبر دی. مونږ تاسو ته خو چې نن لغونته کې سالن داسې دغه میلاو نه شي، یا چې کوم نن هغه اوچه روټۍ لغونته کې لږ کمزورې میلاو شي، مونږ وایو یاره بس دا لا څنګه ژوند دی، دا لا څه دي، نو دا لا څه دي. حالانکې د الله تعالی په هر حال کې شکر ادا کول پکار دي. د پخواني مشرانو به اکثر چې به تلل که نه، نو بس ځان سره به چې کوم نن هغه د پیاز غوټه به پلو سره وتړله او بس سړه روټۍ به پلو سره وتړله، بس ګرځېدل به بیا ښه بس پیاز به مات کو او سره به روټۍ خوړه. نن خو سره نن خو چې مونږ ته لږونته کې یو شی په ټایم میلاو نه شي که نه، نو بس مونږ وایو یاره بس کار خراب دی. نو حالانکې په هر حال کې د الله تعالی د ذات نه به در خیر امید ساتو، یقین به ساتو چې الله بغیر د اسبابو نه هر څه کولی شي. الله بغیر د اسبابو نه، بغیر د دنیوي منډې تړې نه الله تعالی هر څه کولی شي. الله قادر دی. خو زمونږ ستاسو په زړه کې به دا یقین موجود وي، نا امیده کېږو به نه. ټیک شوه جي؟ بس دغه کافي دی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ألف بيننا، اللهم أصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقنا من الذنوب كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعل جمعنا جمعا مغفورا وسعينا سعيا مشكورا وتجارتنا تجارة لن تبور. اللهم لا تجعل بيننا شقي ولا محروم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ورزقا واسعا حلالا وعملا صالحا متقبلا ولسانا ذاكرا شاكرا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم أنت إلهنا وأنت معبودنا وأنت تجيب دعوات المستريج.
تجب دعواتنا واستر عوراتنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بأخلاق القرآن وارحم علينا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ورزقا واسعا حلالا وعملا صالحا متقبلا ولسانا ذاكرا شاكرا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ولا مرضا ولا مريضا إلا شفيتها ولا دينا إلا أديتها ولا مسافرا إلا بلغتها ولا غما ولا هما إلا فرجتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من يصيبنا إلى حبك وطاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم اخذل الكفرة والفجرة وأعداء الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام بإمام عادل. اللهم احفظ المؤمنين في أي بلد. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منك حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.